أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت طائفة ويودلا من أهل الكتاب دا أهل كتابنا كعب ابن أشرف ورؤسا ملګری دا کشرانو تبویل لار شي په اول د ورځ کې ایمان راوړی پیغمبر علی السلام باندې او قران باندې او په آخر د ورځ باندې کفر او کوي خایږي چې دی واپس راو ګرځي د دین خپلنا شکیان شي ورته وایي چې دا صفات خو نو په تورات کې. وقالت طائفة ويودلا من أهل الكتاب دا كتابنا آمنوا إيمان روڑي بالذي پاق قرآن کریم باندے انزلا چی نازل کڑے شوے دے علی الذین پاق کسانو باندے آمنوا چی ایمان روڑے دے مشرانو بدی کشرانو تویل ایمان روڑے وجہ النهار اول النهار پاول دورس کے سہر مستم کی ایمان روڑے وکفر و کفر کئی آخر دورس کے آخر النهار پا آخر دورس کے لعلهم خیگی دے یرجعون واپس چی دین خپلنا فیشکون شکیان چی ویرجعون عن دینهم واپس چی دیننا. ولا تؤمنوا ويلبدي مشرانو دي كشرانو تا وقول دا قالت طائفة دا ويلبدي مشرانو دي كشرانو تا ولا تؤمنوا منا لا تصدقوا تصديق مكوي باور مكوي يقين مكوي پيو كسبان دي پنبوت سرا إلا مگر يقين کوي لمن لام دل تزايد دي من دا غچا تبعا چي تابداري کړي دينكم دين ستاسو هم په يهوديت کې او د قبل ستاسو تابداري کړي او که زمون د يهوديت نه بهار وګوري تصدیق ونه کیا خا لګ مخ کې لاړ شایت کې ولی تابعداري مکوي ان یؤتا وجه دادا یؤتا لئن یؤتا دا چې ورکول شي احد یو کس لره دا لګ معلق ته سوچو کوي احد یو کس لره مثل ما په مثل دا فضائل اوتی تم چې درکړې شي وی تاسو ته دا به هر چا ته ورکول شي تاسو تابعداري مکوي تصدیق مکوي او يحاجوكم ان يحاجوكم دا چې دلیل بازی بکې تاسو سره عند ربکم منا عند دین ربکم پنځ د دین درم تاسو ویل انکم اصح دین تاسو چې صحیح دین ولای منهم د دینا یا یو بالقید لغوا اتقرون دي مشرانو بدي کشرانو تویل اتقرون یا تاسو اقرار کوي او تاسو منی دا خبره چې ور کولې کیږي احد یو کس لره مثل ما په مثل دا فضایل او تی تم چې درکړې شوی دي تاسو ته آیا تاسو اقرار کوي خو خمدا چې تاسو نه بغیر بل چاته نبوت ورکړې شي او قبل ورکړې شي نو دي کشرانو ولنا خو خمونه دا و چې خو خمونه دا بس د بنی اسرائیل نه بغیر بسوک نه منیا. جواب قلت ورتو يا اي پیغمبر علیہ السلام ان الهدى یقینا دا هدایت چې دین د الله چې دی هدى الله دغه هدایت مقبوله ده. قلت ورتو يا ان الفضل یقینا دا فضل مراد نبوت چې دی بيد الله په ید بلا کیف د الله کې دی په قدرت د الله کې دی یؤتی ور کوي دی نبوت لرا من یشاء چاله چې را دوي بنی اسرائیل ته ور کوي ک قریشانو ته ور کوي بس دا د الله خو خدا والله الله تبارک وتعالى واسع فراخ دی رحمت د علیم پوی دی یختص خاص کوي الله تبارک وتعالى برحمته من بنبوته پنبوت خپل سره من یشاء چاله چې اراده وي والله الله تبارک وتعالى ذو الفضل العظیم خوند فضل لوی دی. اوس دا يهود وای چې يهودي نه وي يهودونه بغیر مونږ داغي مال خړل حلال دي لکه عرب یاد ولا ومن اهل الكتاب بعض د اهل کتابنا من غسوب دي ان تامنه کچریت امین وګرځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غیلرا بقنطار بيودير مال باندې مال کثیر باندې لك عبد الله ابن سلام سیب يؤديه ادا کوي الیک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر د تکلیفنا بغیر د حسدنا. ومنهم بعض د دین په اهل کتابو کې داسې دي من ان تامنه کچری امانتدار وګرځي تو بدینار په یو دینار باندې لکه کعب ابن اشرف او فنحاس ابن عزورا لا يؤديه نادا كيلك تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ دینار الا مگر ادا کوي ما په صورت کې دمت چې همیشه ته علیه باغبان قائما ولاړې بس راکا وانت قائم على راسي پسر باندې ولاړې بیا ادا کوي ذالک دا حلال ولی غنی دا مال دا خیانت ولی کیا دا یو پیغور دی بانهم یقینا دا کتاب چې دی قالوا ويا ليس نشتري علينا من في الأميين يعني في أخذ أموال الأميين باقستلو دا مالونو دا آميانو كي عربي يا دولا
نشته سبيل اثم حرج گناه او حرج سنشتا دي بسويل أن اليهود قالوا يهوديان بويل أموال العرب حلال لنا أموال دا عرب تشدي مكت حلال دي لأنهم ليسوا على ديننا زكا تشدي ويزمون بدين باندي ندي زمون ددي مال مكت حلال دي ويقولون ويدي دا يهود على الله بالله باندي الكذب دروغ لرد دي بشريات كدا مثلا نوا وهم يعلمون دي چدي پويگي أنهم كاذبون دي دروغ جن دي پلم پويگي چمون دروغ جن يوم رب کریم وی بلا او ولی بحرج نی لیس کما قالوا د سند لك څنګه چې دا يهود وی بل عليهم حرج پدی باندې حرج تا پدی باندې لا رشتا من اوفا لیکن من هغه څوک اوفا چې وفا وکړه پرواله یو کو بعهده په وعده خپل باندې یا بعهد الله په وعده د الله تبارک وتعالى چې تورات کې د دین اغستل شي او چې ایمان براوړی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او قران باندې او ادا د امانت باندې چې امانت بعد اکوي واتقوا ځان ساتلې وي د خیانت نه او نقص د عهد نه ماتوالي د وادینا نو دا کارونه چې ورکینو دا متقی وګرځیدو هر کله چې متقی وګرځیدو فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى يحب المتقين خو خی متقیان لرا اوس مشران ودي کې نو صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به پټولا وادي به ماتولا او پیسې به غسل قسمونه به کول چې دا صفات نشتا په تورات کې آیات نازل شو ان الذين يقيننا كسان يشترون چې اخلي بعهد الله منا بنقض عهد الله پماتوالي د وعده د الله باندې و ايمانهم قسمون باندې اخلي دي ثمنن قليلا پیسې لګي اولئک دغه کسان چې دا پیسې چې اخلي پماتوالي د وعده د الله او په قسمون باندې اولئک دغه کسان لا خلاق لا نصيب نشتره برخه لهم دلرا في الاخره په اخرت کې منا في الجنه بجنت ولا يكلمهم الله خبر بونه کې دي سره الله تبارک وتعالى بكلام حسن خسته خبره ولا ينظر اليهم او نظر بونه کې دي لره په نظر د رحمت سره يوم القيامه پورز د قیامت ولا يزكيهم او پاک من کې دي لره الله تبارک وتعالى مؤمن چې جهنم تزيل التطهير د پاره د پاکه او کافر چې جهنم ته للتعذيب تعذيب د پاره همیشه بوي ولهم اشتد دي لر عذاب اليم درناک وان منهم يقينا بعض د يهودنا لفريقا خامخ يودل د يلوون من يقلبون چې اړي راړي تاوي السنتهم جب خپل بالتحریف په تحریف سره یعنی بالکتاب په کتاب کې تورات کې لتحسبوا تندید لپاره چې ته ګمانو کې هو په مسله باندې من الكتاب د کتاب نه رب کریم فرمای وما هو حال دا نه د مسله من الكتاب د کتاب نه لفظا او ولا تاویلا لفظي او نتاویلا ويقولون ويدي هو دا مسله چې دا من عند الله د جانب د الله نه په تورات کې رب کریم فرمایي وما هو نه دا مسله من عند الله د جانب د الله نه ويقولون ويدي على الله په الله باندې الكذب دروغ لرا عمدا قصدا دروغ وي په الله باندې وهم دي چې يعلمون پويږي انهم كاذبون دي خپل پويږي چې موږ دروغ جن یو وفد نجرانو ویلو و مونږ ته عیسی علیه السلام امر کړی چې ما په خدای باندې ونی سي دروغ ویل آیات نازل شو ما کان لبشر ما کان جائزا ندی جائز لبشر یو بشر لره ندی مناسب ان یؤتیه الله دا چې ورکړي الله تبارک وتعالى غیلره الکتاب کتاب انجیل والحکم حکم یعنی فهم په شریعت باندې پوهه په شریعت باندې والنبوت او نبوت لره ثم با یقول ویل للناس د پاره د خلق کونو شی عبادا لعبادت کون کی زما من دون الله بغیر د الله نه یو پیغمبرم دا ندی ویلی نه عیسی علیہ السلام نه عزیر علیہ السلام لیکن چې د دومره صفات او خاوند وي چې تورات ورته ورکړی شوی وي او دومره پوهه ورته ورکړی شوی وي هغه پدی باندې امر کوي ولكن يقول ويدغ صفات خاوند كونوا شيء ربانيين من علماء وفقهاء عاملين عمل كونك رب ابن زيد سوي ربانيين مراد لوي مشايخ د علم فوق الاحبار حبر عام عالم تولیکی او ربانی ډیر لوی مولا یا منسوب الى الرب والا
کونو شی ربانیین منسوب الی الرب والا بما پاغسا کنتم چی تاسو تعلمون چی خای تاسو خلق تعال کتابا کتاب لره پدی باندې و بما پاغسا کنتم چی تاسو تدرسون تقرؤون لولیو درس کویا ولا یأمرکم امر نکی دغه بشر په يهودیت باندې او په نصرانیت باندې او په دې باندې هم امر نکی ان تتخذوا الملائکه ونی سیتاسو چې ونی سیتاسو ملائکو لره بنات الله باندې مشرکان ویل چې دا ملائک چې دا بنات الله دي لوریان د الله دي او والنبیین او په دې باندې هم امر نکی چې ونی سي نبیان لره اربابا شریکان د الله په مقابله کې نه دانی کان پدې باندې امر نکیا ایا امرکم ایا امر کوي بالکفر په کفر سره بعد رستد اذ انتم چې تاسو مسلمون گردن نهاد یعنی تابعدار نو دا خبر مو دروغ ده چې په يهودیت باندې ابراهيم عليه السلام امر کړی دی او عيسى عليه السلام ته پدې باندې امر کړی چې مال شریکونی سره دا دروغ وای انبیا چاته په کفر باندې امر نکیا وَإِذْ مَنَ وَذْكُرْ یاد کا وَأَخَذَ اللَّهُ چې واغست الله تبارک وتعالى میثاق وعده محکمه په ازل کې دا وعده غستل شي و د عوامونکم وعده غستل شي او تل الست بربکم یا نو رب تاسو نو ټول ویل قالو مؤمنان ویل او بلای او د خواص انبیاء دا وعده غستل شي و اذ وذكر یاد کا وخت اخذ الله چې واغست الله تبارک وتعالى میثاق وعده محکمه النبیین پیغمبراننا لما اتیتکم لما ما موصوله للذي خامخ اتیتکم من اعطیتکموه چې درکم زتا سو ته من کتاب د کتابنا شریعت و حکمتنا و د حکمتنا ثم باجاکم راشی تاستا رسولا کی دا تنوین تعظیم دا پارا دے رسول عظیم یو رسول عظیم راشی مصدقون چې تصدیق کون کې د لما دا کتابونو معکم چې تاسو سره دي نو لتؤمنن نو خامخا پتا کې تاسو ټول په شریک به ایمان راوړی به باغ باندې ولا تنصرنه خامخا پتا کې ټول په شریک امداد کوي داغه نو دی خو هغه زمانه کې نو دا مدد څنګه ده نو د ته امداد لسانی ویل کې په جبه سره قومونو ته بدس وای ګور چې داسې شخصیت برازي ک ملاقات مو شونو ایمان به پیراوړی د ته امداد لسانی ویل کېږي قال انو الى الله تبارك وتعالى اقررتم اقرار وکړو تاسو یعنی قبلتم قبول کړه دا وعده واخذتم واغست تاسو على ذلكم پدې باندې اسدي عهدي وعده زما یعنی العهد الثقيل مضبوطه وعده قالوا نو ول دي ارواح د پیغمبرانو روحونه د پیغمبرانو انبیاء واقررنا اقراركم قال انو ول قال الله ول الله تبارك وتعالى فاشهدوا بس گواشي انتم تاسو وانا وزچ معكم تاسو سره يما من الشاهدين دا گواهانونا فمن تولى پسر وسو تولى چې مخې واړولو بعد ذلك رست دغه میثاقنا فاولئک پس دغه کسان چې هم الفاسقون هم دي فاسقان دي الخارجون عن حد الايمان خارج دي د حد ایمان نه اف غیر دین الله یا غیر د دین د الله نه چې اسلام دی يبغون لټي دي تاسرا عندك تاسرا حال دا دی وله دی الله لرا اسلام اگر د نهاد دی تابعدار دی من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دی ولر دی پزمکه کې طوعا په خوخه سره وکړو په نه خوخه سره و الیه دی الله لا یرجعون واپس براګر بعد الموت قلت ورته ويا آمنا مون ایمان راوړل دي بالله په الله باندې او ما په قران باندې انزل چې نازل کړي شوی دی علینا په مونږ باندې او ما په کتابونو باندې انزل چې نازل کړي شوی علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې چې لصحیفه و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ السلام والاسباط و اولاد د دې لرا و ما په تورات باندې اوتی چې ورکړی شوی موسی علیہ السلام ته و عیسی و عیسی علیہ السلام ته انجیل والنبیون او پیغمبرانو باندې من ربهم د جانب د رب د دینه لا نفرق فرق نکوم بین احدنا فمنز د یو کس کې منهم د دینه ونحن منچ له دی الله لرا مسلمون گردن نهاد یو دولس کسان مرتد شیو داغي پاره کې د آیاتونو نازل شو ومن ارغسو یبتغي چې ولټي غیر الاسلام غیر د اسلام نه په دغه وخت کې دینه تګلار عقیدوي بل دین ولټیا فلن يقبل بسهد کس بقبول نکړي شي منه د دینه او دا چې د آخرت په آخرت کې به من الخاسرین د تاوانیانو نوي
كيف يهدي الله سرنگي هدايت بوكي الله تبارك وتعالى يعني لا يهديهم الله هدايت نكي دي لرا قوم يوداس قوم لرا كفروا چه كفر کړي بعد ایمانهم رستد ایمان بالله په الله باندې وشهدوا او گواهی کړي وي په خبره باندې ان رسول چې رسول الله صلى الله عليه وسلم حق دي وجاهم راغلي دي لرا البينات واضح معجزات والله تبارك وتعالى لا يهدي هدايت نکي القوم الظالمين قوم ظالم تا قوم ظالم اولئک دغه قوم ظالمان چې دي جزاؤهم جزاء د دې چې دان علیهم یقینا دی باندې لعنت الله لعنت الله تبارک وتعالى دي والملائکه او د فرشتگانو لعنت دی والناس او د خلق اجمعین په غونډه باندې خالدین همیشه به فيها په دغه لعنت کې لا يخفف وسبق بنکړي شانهم العذاب لدین عذاب په جهنم کې ولا هم ينظرون من بدیل را مهلت ورکړي شي من العذاب د عذابنا الا الذين مگر کسان تابو چې توبه یستر د کفر او د شرک من بعد ذلك رستد دي ارتدادنا رستد مرتد كيدونا واصلحوا صالحك عمل نقبل عقيده يقبل صالحك فإن الله بسيقين الله تبارك وتعالى غفور رحيم بخون کے مهربان ذات دے ان الذين يقيننا كسان كفروا چ كفر وکړو بالانجيل والتوراة بانجيل او تورات باندې بعد ایمانهم رستد ایمان د دینا چې عیسی علیہ السلام راغونو کافر شو موسی علیہ السلام او تورات باندې کفر وکړو ثم ازدادوا بعد زیات شو دي کفرا د جهت د کفرنا بمحمد صلی الله علیه وسلم قرآن باندې لن تقبل هرگز به قبول نکړي شي توبتهم توبه دي قید لګوا بعد الموت رست د مرګ نه یا عبد الله ابن عباس وی ما قاموا على ذلك تر سوچ دائم او مستمر وي پدې کفر او شرک باندې د دې توبه قبليږي نه او جمهور وای چې مالم یغرغر چرغړق ته چې ساره غلي نه نو توبه دې وستر توبه قبلوږي اولئک دغه کسان چې الله هم الضالون هم دي گمراهان دي عن الهدى والاسلام ان الذين يقينا كسان كفروا چې کفر کړي دي لس کس دي دولس کسانو کې سمړ شوی دا مرتد شوی چې کفروا چې کفر کړي دي و ما تو مړ شوی وهم حال داد دي کفارن په حال د کفر کې فلن يقبل پس هرگز به قبول نکړي شي من احدهم یو کس د دینه ملء الارض ډکوالی د ځمکې ذهبن د سرو زرونا ولو افتدا اگر که فدیه کې ورکې به په دې سره خلاصې د نفس د پاره نو ما تقبل منه قبول به نکړي شي د دینه اولئک دغه کسان چې دي لهم دي پر عذاب دی علیم دردناک وما لهم نشته دي من ناصرین سوک مددگار